د مالکند ډویژن عیني حیثیت ختمېدو سره سم د حکومت لخوا په مختلف شکلونو د ټیکس نفاذ یو ځل بیا د ډویژن تاجران په احتجاج مجبور کړي دي او په 14 نیټه په مکمل توګه د شټرډاون هڑتال اعلان کړی دی. د مالکند سرخار بډخیله کې د مالکند ډویژن د ټولو ضلعو تاجر تنظیمونو ترمنځ د یوې غونډې تابع وکړې شوه چې پکې تاجر مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د سورې د ډویژنل صدر حاجي شاکر الله خان، انوار الدین، ملک دل نواز خان، فضل قادر، حمید الله خان او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې. ویناوالو وویل چې د آرټیکل 249 ختمېدو سره سم د مالکند ډویژن عیني حیثیت خو ختم شو. ولې د صوبې تیر وزیر اعلی پرویز خټک مالکند ډویژن ته د 15 کالو ریلیف ورکولو اعلان کړی وو، خو موجوده صوبایي حکومت ټیکسونه نافذ کړي دي د کوم له کبله چې د تاجرانو ژوند د لوی عذاب سره مخ دی. د دغې جبر پر ضد به په 14 نیټه په مکمل توګه د ډویژن ټول تجارتي مرکزونه تړلی شي. چې موږ ته کم مال براتلو نو په هغه وخت کې دا پری ټیکس زونو نو موږ باندې به د پنجاب میلونو هېڅ قسم د ټیکس د هغه شی نه لاګو کوو. اوس چې کوم دی نو چې د هغې بیل راځي نو د هغې دپاسه هغه ټیکس هم هغوی ورسره جمع کړی نو الریډي عوامو ته هم تکلیف دی او تاجر ته هم تکلیف دی. لهذا دغه موږ ته ټولو ته نقصان دی. چې کله د موجوده حکومت راغلی دی نو موجوده حکومت په تاجر برادرۍ پسې ډنډې ته لاس کړي دي او هغه عزتمن خلک، هغه د ملک چلونکي خلک هغه یې په سر راغستي. اوس چونکې چې تا یو دم قانونونه دلته راوسته زنګه زاده سیادت ته ختم کو نو بیا پکار دا ده چې د دې خلکو سره تا 15 کاله 50 کاله نور رعایت کړی. د غونډې شریکو وویل چې موجوده حکومت عام ولس او د تجارت پیشه خلکو په مرګ ګوتې ایښودي دي او د ټیکس په شکل کې یې د ولس ژوند په دار کړی دی. که چیرې حکومت د ناروا ټیکس او جبر لړۍ بند نه کړل نو د هړتالونو لړۍ به نوره هم دوام ومومي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بډخیله، مالکند.